بسم الله الرحمن الرحیم. زم شیرین زاده یو ور بیا زستا سره نیغ په نیغه د بسواد کې په خیبر پښتونخوا کې او په دنیا کې چې څه کرنٹ حوالی دي دغه په حواله سره خبرونه کو او تاسو سره نیغ په نیغه یو خنن زمون سره په کرنٹ افیر پروګرام کې د سواد کرنٹ افیر پروګرام چې کم دی پای کې زمون سره مهمان خصوصي د عوامي نشل پارټي مرکزی جنرال سیکریټري او سابق صوبای وزیر می افتخار حسین صاحب دی چې هغه د تعارف محتاج نه دی. داغه په هر ټایم مطلب دا دی چې تاسو د خدمات په کتلی د امن د پاره داغه ډېر حل ځلی دی پسواد کشیدګي کې چې کله دلته حالات خراب وو نو هغه چې کوم د امن د پاره کوم کوششونه کړو هغه چې کوم مذاکرات کړو ډېر خلکو به داغه مخالفت کو خو هغه به داغه په حق خبره کوله چې نه منګه د باچا خان پیروکاری او منګ ته د امن درس راکړل شوی دی داغه په حواله سره داغه چې کوم خدمات دی هغه هیڅ چانه پټ پناه نه دي او یو عظیم شخصیت ته زموږ سره ناشته داغه نه به تاسو کو په دغه حواله سره چې کوم کرن صورتحال دی د دنیا کې په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې داغه په حواله سره به خبرې کو میا سه په پروګرام کې ته هر کله ما ډیر زیاته مننه کوم چې خپل قیمتي وخت یو مونږ تراکو. تشکر خدایم خوشاله ډیره مننه زم ډیر تاسو مطلب شکر ادا کوم چې تاسو مال موکرا کې چې زه خپل ملګرو سره یو څو خبرې وکم. جی بالکل میا سه د دې کرنٹ صورتحال چې کوم دی اول سپیسیفیک سوالونه به جدا راځم خو په دې موجوده صورتحال تاسو سوای د خپل خلکو ته پښتنو ته سوای څه کول پکار دي او څه نه کول پکار دي. داسې دا چې په حقیقت کې دا وبا داسې د چې خو ټولې دنیا کې ده د بدقسمتۍ نه اوس هم شکوک و شبهات شته دی یو مطلب چې امریکا وایي چې دا چین کړي دي چین وایي چې د امریکې کړي دي او دا د برطانیې په لیبارټرۍ کې تیار شوي دي او ډېر شکوک و شبهات شته په بین الاقوامي سطح باندې د بدقسمتۍ نه زموږ په ملک کې د شکوک و شبهات سره سره د خلکو کنسپټ ډېر عجیبه دی هغه وایي چې یاره دا خو مطلب وبا نشته دا خو اسې چې کم دی نو دی مطلب لکه ډېر نمبر زیاتی او خامخا وایي چې بیماران ډېر شو او خلک مړه شو لکه چې ګنې حکومت غواړي چې د بار دنیا نه پې پیسې راټولې کړي او خپلې قرضې چې کم دی هغې ته مهلت زیات واخلي او دغه رنګ چې کم دی نو امدادونه خلکو نه واخلي او څو ځل د دې وزیرانو مو وی چې د کرونا د وجې نه زموږ معیشت په روانېدو شوه نو دا څه د حکومت په پالیسو هسې د خلکو اعتبار نه څه چې کوم دی نو دغه رنګ خبرې شکوک و شبهات پیدا کوي. زه یو خبره ضرور کول غواړم چې وبا ده دې کې ګپ لګول نه دي پکار دا دې کې مطلب سیاست نه دی پکار دا د ټول انسانیت مطلب تبعی ده که مونږ غفلت کوو ځکه چې دې کې مسلمان نه ګوري دې کې کافر نه ګوري دې کې مطلب چې د مذهب ته نه ګوري رنګ ته نه ګوري نسل ته نه ګوري خو تبعی ده او د تبعی په بنیاد د یو نه بل ته ده او د بل نه بل ته ده او قدرت داسې کار کړی دی چې د دې وبا نه د بچ کېدو طریقه هم ډېره اسانه ده لکه ځان اړخته کړه نو بچ شي او چې ته بچ شوې نو ستا کور بچ شو ستا خاندان بچ شو خلک بچ شو نو که ډاکټران بار بار وایي ماهرین بار بار وایي نو پکار دی چې موږ په دې خبره عمل وکړو او دا ډېر خلک عجیبه خبرې کوي سړی نه پوهېږي چې افسوس دی چې موږ به تر کومې پورې مطلب داسې خبرې کوو چې ولې موږ د مرګه یریږو نو دا یو خبره زه کول غواړم چې کله د دهشتګردۍ خبره وه او میدان ته راتلل د سر په قیمت او د خپل کور او د بچو نه ځان قربانولو او مطلب چې سر په تلي کې خلو نو هغې کې میدان ته راوتل دا نرتوب او دا د قوم بچ کولو اوس چې کوم دی په وبا کې نرتوب دا دی چې ته ګوټ ته شې وړښته شې ځان بچ کړې نو خلک به بچ شي نو دا نرتوب دی نو د نرتوب پیمانه دلته بدله ده خو چې کوم سړی احتیاط نه کوي او دې مړ شو نو دا خودکشي ده او کوم سړی چې احتیاط کوي او مړ شو نو دا خپل طبیعي مرګ دی او مطلب چې کارونه خدای کوي چې خدای مطلب یو ورځ مقرر کړي په هغې به ځو خو احتیاط چې کوم دی نو لازم دی. البته څه شکوک و شبهات داسې پیدا کېږي چې زموږ د خپل حکومت دلته مطلب د اډمنسټریشن د انتظامیې داسې یو طریقه ده چې زه به د خپل علاقې خبر وکړم ځکه چې خلک به وایي چې دامیا صاحب د کوم ځای نه لګیا دی نو زما په خپل علاقه کې بختی کلی دی او هغه د چراټ علاقه ده هغې کې یو کس مړ شو هغه د 3 کالو نه بیمار و
او اخیره کې 3 میاشتې هغه بېهوش او کوما ته تللی او هسپتال ته یوړو چې مړ شو دوی وایي کرونا دی نو هغه په کورې پولیسو لګولو دغه هلته څوک اعتبار نه کوي داسې چې کوم دی علي بیګ یو کلی دی په هغې کې چې کوم دی نو عمدک کرنګ د 3-4 کالو یو زمونږ شکور نومې سړی هغه وفات شو او هغه پسې چې کوم دی همدغه رنګ لکه د هغه استما وه د دمې مریض او چې هسپتال ته یوړو نو د هسپتال نه په خبر مطلب چې ای وته دا کورونا ده او په کورې ولا پابندي او پولیس او دار څه مطلب چې ډېر مشکل مطلب طریقې نو ټول خلکو وی چې د 3 کال نو خو د په تاسو ستړي شو او دوی وی دا په کورونا مړ شو دا کورونا د کم زین رااله ځکه چې دوی خو مخکې نه بیمارو زمونږ محب باندې یو کلی دی امان کوټ نو په هغې کې چې کوم دی لکه یو کس لیوني سپي وخوړو او لیوني سپي چې وخوړو مړ شو دی وی چې نه دا خو کورونا نه مړ شو نو خلک اوس دا سوچ کوي زما په علاقه کې چونکې ماته یو مسله هم راپېښه چې زه ورته یم ځان بچ کړي دا وبا ده داسې او وایي چې سړیه دا 3 کسان خو مونږ ولیده چې د مخکې نه بیماران و دی په لیست کې اچوي نو دا حکومت چې کوم دی دته هسې ضرورت دی دا کوي نو یو خدا خبره زه د هغې یو خاړه خم خیم دا داسې نه چې زه یو زمونږ په نوخار کې 20 کسان چې کوم دی د قاضي صاحب په نوم باندې هسپتال دی په نوخار کې قاضي حسین احمد صاحب هغې هسپتال کې 20 کسان چې کوم دی نو لکه رجسټرډ شورا لري په هغې کې چې کوم دی نو زه چې لاړم او ما ډاکټرانو سره لیدل کتل وکړو نو ډاکټرانو ما له بریفینګ راکاو نو هغه یې وایي چې په دې 20 کې چې کوم دی نو 6 پاتې دي یو ښځه مړه ده او نور کور ته لاړل 6 کې هم د 3 کسانو ریزلټ چې کوم دی نیګیټیو راغلی دی او دا 3 چې کوم دی نو مطلب دی لکه ښه کېدو طرف ته روان دي نو زه په دې بنیاد خپل انتظامیه له او خاص کر ډاکټرانو نه نرسانو له او میډیکل سټاف له ای له مطلب چې مبارکي ورکوم په دې نرتوب او هغې له شاباسي هم ورکوم او هغې جرأت ته سلام هم پیش کوم خو یو اړخ دا دی او دا بل اړخ دا دی چې د خلکو شکوک و شبهات سیوا کېږي زه به همدومره ویم چې حکومت له د رښتیاو نه کار ایستل پکار دي او چې رښتیا څوک په کرونا باندې مړ شي ځکه چې په ټیسټونو کې ډېر پرابلم دی هم ټیسټ هم په یو ځای چې وکړي نو نیګیټیو دی چې بیا وکړي نو پازیټیو وي نو دا د ټیسټونو ریزلټ هم ډېر متنازع دی نو دا یو داسې خبره ده چې زه د ستاسو په ترو د حکومت په علم کې دا راوستل غواړم چې که دې کې هر ځای کې فالټ دی او څه کمی دی نو دا کمی دی ته وباسي چې د خلکو دا شکوک و شبهات ختم شي او بالکل د دې موجوده صورتحال په بنیاد وبا ده او مونږ مطلب دی چې د ټولې دنیا د انسانیت دپاره چې کوم دی نو دعاګوی او لوی خدای دی لوی ذات دی دا د کن فیکون والا اختیار د خدای دی مونږ به خدای ته سوال کوو چې خدای په ټوله دنیا دا وبا ختمه کړي او مونږ لم د دې خبرې مطلب دی چې عقل فهم راکړي چې مونږ د دې صورتحال سره مخامخ شو او خپل چې کوم دی نو په داسې عمل وکړو چې ځان هم بچ کړو دا کام هم بچ کړو ډیره مننه میا صاحب زمونږ سره دغه راغی زمونږ دوه میزبانان چې کوم دي هغه پلاین شو بخت شیر علي خان چې کوم دی د سعودي عرب نه دی د هلته ترجماني کوي او ډاکټر خان چې کوم دی دوبۍ نه دی نو دې تا ته په خیر علي به په خپله ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ټولو ناوز سکول تاسو ته د کیمرې نه شاته او کتونکو چې څومره دي ډاکټر خان صاحب ته زمونږ نننی میلمه چې کوم دی دته په دواړو سترګو هرکلی ویم په خیر علي ورته یم چې هر قلندر ته هر قدم د ګل شه چې راځي غونچې دې جوړې کا او ما درته جوړې د انتظار علي نیولې ده ډېره مننه تشکر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او سکول دا نن به ستاسو نه مخکې سلام چې دی هغه خپل ګران مشر ته چې ثابته دنیا پیژني د پښتو زموږ هغه شامله ده او میا افتخار حسین صاحب سرجي سره زه په 2009 کې په لا کالج کې میلاو شوم او هغه زما د زندګۍ ډېره خوشګواره ورځ وه او هغه وخت و چې سرجي به هلې ځلې او روغ له به ګرځېدو نو سرجي به پروګرام کې ته هرکلی وایو او دا سکول دا د ګریډ دا کریډټ زی شینزاده صاحب ته چې کله نه کرونا وایرس دا وبا راغلی ده د بس دا جهاد شروع کړی دی او زه سره دوبۍ نه او بخش علي خان سره د سعودي عرب نه او دغسې ستاسو په شان درانه میلمانه او زمونږ مشران نازي او زمونږ د کتونکو زړونه رو تاسو په راتلو سره غټېږي او ډېر څه زده کوي نو په پروګرام کې ته ویلکم خوشحال لره او خدای دې چې کوم دی نو کامیاب لره او ډېره مننه
د شیرینزاده صاحب په حواله د غریب خو مطلب زړې تیر کړی جاینډس او د مرګ نه راوته دی دا د دویم لایف دی نو د غریب مطلب په مهنت ستړی شو خدای دې مطلب چې د وسور کی چې مطلب د غرنګ د کام خدمت کوي او خلکو ته مطلب چې ځان رسي بالکل بیا څه دغه لپاره شو کوېسچن انسر لپاره شو د کرونا وایرس نه په د ملک او په د زمون په د خاص کر په خپل صوبه کې بمنګ وو خیبر پښتونخوا کې د بیروزګاری هغه انسر ده څه کول پکار دی حکومت له سوال غواړي په دې حواله سره بالکل چونکه د کرونا وایرس اثرات شته او داغي اثرات دادي چې ته چې په کور کې نو زمونږ اکثریت خلک غریبانان دي او په غریبانانو کې بیا داسې دي چې هغه ډیلی ویجز والدي چې د روزانه مزدوري کوي نو چې کله تا باندې روزانه مزدوري بند شي نو د غریب سړی د رزق درک نه لګي نو کله کله سړی یریږي چې د کورونا نه خو به بچ شي چې ته د لوګي نه مړ نشي نو د هغې دپاره مطلب د دې خبرې خیال او دا یوازې حکومت دپاره مطلب چې خبره ګرانه ده چې ګینې ټولې خبرې مونږ په حکومت ورته کو داسې مطلب داسې مطلب دی یو مطلب وبا نه ده چې ګینې هغه صرف په یو ځای کې ده په ټوله دنیا کې ده او بیا په ټول ملک کې ده په پاکستان کې ده نو زیاتر ایسه خو د حکومت ذمہواری ده خو یو ذمہواری خو څنګه پرسنل چې مونږه مطلب اړخته شو ګډته شو او مطلب نور خلکو ته مو چې بای ایسولیشن ته لاړ شي او خدای ته وګورئ مطلب دی چې لکه دا خبره د خطرې خبره ده او دا د ځان د بچ کېدو ده او دې وخت کې اوس بله خبره ده یو خو به ته ځان بچ کې بعضې سړی وایي زما په ځان پروا نشته بای ستا په ځان نشته په انسانیت خو شته ته چې خرابېږي خو بل د سره خرابېږي نو په دې بنیاد باندې مطلب چې اول خو په ځان لاګو کول غواړي چې د خپل دغه بل د دې غریبانانو د رزق دپاره لکه د یو طریقې کار پکار دی چې که فرض که دا مشکل شته نو اول خو د ټولو کې غټ دغه چې کوم دی د حکومت جوړېږي بیا زموږ د خلکو هم جوړېږي لکه مثلا زما وس رسي او زما په ګاونډ کې یو بنده دی چې هغه غریب دی او ماته معلوم دی نو دا وخت د ثواب ګټلو دی په کار دی چې زه ایمان تیر کم کنه دلته خلکو عجیبه شکل اختیار کړی دی اعتراض دپاره خو هر سړی چې کوم دی نو معتبر دی خو په حقیقت کې د وبا دا چې کوم مطلب د هغې خطره ده دی د دې خطرې نه خبر یا دینه او یا ځان خبرۍ نه چې دا مطلب دی چې دا لکه دې وخت کې چې کوم دی دا خبره نه دي په کار چې څوک یې کوي خبره دا پکار ده چې څوک د مطلب انسانیت خدمت کوي څوک د کام خدمت کوي نو د حکومت په اړخ باندې کمی ډیر دی د هغې کمی دا دی چې په چین کې دا خبره راغلې وه تقریبا د یو نیمې 2 میاشتو نه مخکې راغلې وه نو زمونږ هغې ته وروسته تیاری نو لکه اخر لکه چین زمونږ په ګاونډ کې دی نو دا خبره خو مطلب عقل مني چې ګینې دا خورېږي نو که نورو ملکونو ته ځي نو پاکستان ته به هم راځي او ټولې دنیا ته چې تله نو پاکستان ته هم راتله نو د پاکستان دننه زموږ د ټولو ذمہواري جوړېده خو حکمرانانو ته خو ډېره بیخي پته وه دوی هېڅ اقدامات نه اوچت کړي لکه چې د وینټیلیټر په شکل کې تاسو ګورئ چې د ټول پاکستان په سطح باندې وینټیلیټر د دې مطلب زموږ ډېر زیات کم دی او مطلب چې لکه د ایمرجنسي لکه د هارت اټیک او دې دپاره خو لا ګزاره کېږي خو چې وبا شي نو دا مریض یکدم په وینټیلیټر ته اچوي ځکه چې دې کې غټ دغه دا دی چې ستا ساه چې کوم دی نو هغې ته مطلب مشکل جوړ شي نو چې کله ستا ساه ته مشکل جوړېږي نو وینټیلیټر پکار دی نو چې په اسلام آباد کې نشته نو د نورو صوبو نه به سړی څه توقع کوي لکه یو دا خبره ده چې د حکومت د طرف نه هغه رنګ تیاری نو چې څنګه پکار او څه زمونږ خپل ذهنونه او دا سوچ داسې دی چې که یو وبا دم نو مونږ یې ذهني طور نه تسلیمو او مسلسل مونږ داسې خبرې کوو لکه چې خلک په غلط فهمۍ کې واچو او لکه یو سړی به میدان ته راشي او لاس به میلاوي زه خو یریږم نه او دا خو مطلب دی چې دا کیدې خبره ده او دا خو مطلب خدای کوي ګوره خدای خود مطلب که یو سړی په تماچه په ځان ډس کوي نو ته به چې دا خدای کوي دا خدای نه کوي دا ستا عمل دی ته به ځان ساتي او چې مړ شي نو بیا به مطلب لکه یو خبرې چې ځان نه ساتي لہذا ستاسو په وساطت دا خبره ټولو ملګرو ته کوم چې د کرونا وایرس نه چې کوم زمونږ خطرات دي د ملکي سطح نو حکومت به خپله ذمہواري کوي لکه
زه خپل ځای زه د عوامي نشل پارټۍ ملګرو مطلب چې منډه ترړه والې ده. زمونږ باچا خان ټرست چې کوم دی نو هغې خپل کوشش کړی دی. زمونږ ملګري ډاکټرانو چې کوم دی خپل کوشش کړی. زما د زوی په نوم باندې راشد شهید فاونډیشن ما خو داسې طریقې سره کار کړی دی چې زه دا د دکلاوي لپاره نه ویم، خو دا یو د عقل او د پوهې لپاره ویم چې ما دې ته نه دي کتلي خلکو رانه زکات راکو، خلکو رانه خیرات راکو، خلکو صدقې راکړي، او ما سره چونکې د فاونډیشن خپل د هیلت دپاره امبولانس شته هغه ما دې ته فری کړي، او ما خلکو ته وایي چې یو کس به نه راځئ. ټلیفونونه مو ورته وکړه په موبایلونو چې چاته ضرورت یې مونږ ته کال کوئ او په سوشل میډیا هم خبر کړه، او مونږ به کور ته در رسو، او مونږ داسې خپلو کورونو ته ټولو ته چې کوم دی نو هغه ایمرجنسي کې خوراک ورسولو. داسې د ټولو فلاحي ادارو دا ذمهواري جوړېږي او زموږ د ټولو چې کوم دی ذمهواري جوړېږي. لہذا په دې وخت کې مونږ کې حکومت او اپوزیشن نشته، دې کې چې کوم دی تور او سپین نشته، دې کې پښتون بلوچ سندھی او پنجابي نشته. دا د انسانیت په بنیاد ده او انسان ته خطره ده، او زمونږ د ټولو ذمهواري ده، د حکومت او زمونږ شریکه ذمهواري ده چې مونږ د دې مخه ونیسو او د دې مقابله وکړو. نو په کار دی چې په دې وخت کې سنجیدګي وي او مطلب چې د خدای د رضا دپاره او د انسانیت د بچ کېدو دپاره خپل ځان وقف کړو، او اول په ځان پابندي وکړو او بیا نورو خلکو چې کوم دی څه مدد کېدی شي چې وکړو. بالکل ټیک. میا صاحب نور سوالونه خو زما سره خو ډېر سوالونه دي، هغه به نن زه کوم، خو را به شو لږ غونته کې د کرونا نه بل لږ غونته کې راواوړم، بیا به هم کرونا ته راځم. خو یو چونکې موږ پښتانه یو او د جرګو مراکو خبرې کوو، د وجرو خبرې کوو، او په هغې کې تاسو عوامي نشل پارټۍ یو څو ورځې مخکې یو جرګه راوختې وه او هغې کې د ټول پښتنو شرکت کړی. نو په دغه باره سره سوال کوم چې دغه جرګې اثرات څه دي مخکې، او تاسو څه ګڼئ چې دا به پښتانه به بچ کړي د دې کم دغه چې په موږ باندې را روان دی؟ اول خو دا ډېره ښه خبره ستا، ډېر مشکور یم چې د کرونا واوړی دی. اوس ډېر خلک میسجونه کوي چې خدای ته وګورئ موږ هم ذهني مریضان کو، په اوبو کې هم کرونا ده، په روټۍ کې هم کرونا ده، په واشروم کې هم کرونا ده، او په کوټه کې هم کرونا ده. رښتیا خبره دا ده چې عقیده په خدای پکار ده، یریږي به نه، صرف چې کوم دی نو حفاظت به پاتې شو. ستاسو دا سوال چې ګنې جرګه ول ضرورت ولې پیښیږي؟ سوال بنیادي دا دی. ضرورت ځکه پیښیږي چې کله ستا مسلې دومره پیچیده شي چې تا له سټیټ او حکومت مسلې نه حل کوي او ستا مسلو ته توجه نه کوي، او د مسلو نه مطلب دی چې مشکلات ورځ تر ورځه سیوا کیږي. نو زمونږ د پښتنو یو طریقه ده چې موږ راغونډ شو او خپلو کې یو خبره وکړو چې په هغې موږ متفق شو. نو دا خبره او بیا موږ خلکو ته رسوو چې د چا لاس کې اختیار دی چې بای دا زمونږ مسله ده، په دې مسله تاسو غور ولې نه کوئ، دا مسله ولې نه حل کوئ. لکه زمونږ بنیادي مسله، مثلا زه به هسې مثال درکړم، آی ډي پیز، زمونږ آی ډي پیز پراته دي، دا به تر کومې پراته دي؟ که دوی وایي چې امن راغلی دی، نو چې امن راغلی دی نو د دوی کورونه هغه حجرې څه شوې، د دوی هغه جوماتونه څه شو؟ نو که موږ دا خبره کوو چې باید د دې آی ډي پیز هم پکار دی، ځکه چې امن و امان مسله هم ده، خو د دوی خو د ژوند مسله ده که نو دا خلک چې اوس که امن و امان ته راغلی پکار چې دوی کورونو ته لاړ شي، د دوی اسپتالونه او سکولونه چې کوم دی نو هغه رنګ مطلب هلته جوړ شي. دا لکه مثال دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې هلته ماینز دي، ماینز نو هغه په دې ځمکو کې ښخ دي، نو هغه مطلب چې د هغې صفایي نه کېږي، نو دغه رنګ زمونږ بېګناه او مطلب معصوم زمونږ خویندې میندې زمونږ پلرونه نیکونه رونه هغوی په لاره ځي او بس والوځي، یا په ګاډي کې روان او والوځي، مطلب چې دې ته اشاره ده. بیا چې کوم دی نو زمونږ په دې ملک کې دننه خپله چې کوم دی لکه مثال دهشتګردي کېږي، نو د دهشتګردانو مخه به چې کوم دی نو څنګه نیسي، د هغې خپله طریقه ده. داسې ډېر سوالونه شته دي. نو پښتانه مونږ په دې باندې چې لکه مثلا زمونږ په پاکستان کې په خزانه کې څومره حصه ده، زمونږ چې کوم دی د 13 ترمیم په بنیاد چې نیچرل ریسورسز باندې موږ له اختیار راکړی دی، هغه اختیار عملا شته که نشته. زمونږ خپل چې کوم سیټل بیلټ ته قبایل رادن نه شو،
نو د هغوی خپلې پیسې وي او دوی وي چې سپیشل مطلب دوی به 10 کاله موږ ټریټ کوو او دوی له به خصوصي پیسې ورکوو تر اوسه پورې یو پیسه ورنکه ولې ورنکه دا مطلب چې یو مسله ده لکه زمونږ د شناختي کارت مسله ده چې په زما شناختي کارت څوک قبلی نه لکه زما شناختي کارت په پنجاب کې پښتانه چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې دي د هغه شناختي کارت مشکوک دی وته مطلب چې په لکه ورته راشه شناختي کارت یې والي وایي دا زه سیل شو شناختي کارت چې کوم دی بند شو نو چې د یو سړي شناختي کارت بند شي د بچي سکول کې مطلب هغه نه پرېږدي اسپتال کې چې کوم دی د مریض دی نه پرېږدي نوي بچي دی داخلولی نه شي دی خپل کاروبار کولی نه شي لکه دی داسې شو لکه چې بېلاس او بېخپو شو نو دا زموږ په لکونو پښتنو سره دا کار شو نو مونږ په دې پاکستان کې شکر دی وباسي چې موږ شناختي کارت غواړو خلک خو شناختي کارت غواړي نه وایي چې سر دی وخوري نو چې موږ ته غواړو نو بیا به دی ارمان کوي بیا به یې راکوي او موږ به ترې نالو نو خدای ته وګورئ چې د پښتنو ته د شناختي کارت ضرورت شته دا د دې ملک اوسېدونکي دي چې څنګه د نورو قومونو حق دی داسې د پښتون حق دی ولې موږ ته د شک په نظر ګوري دا مطلب چې یو زمونږ مسله ده داسې زمونږ چې کوم دی مردم شماري ده زما مردم شماري د قبایلو چې کوم دی هغې سره خو بس داسې لکه ته به ویږي قبایلو کې اړه څوک شته د قبایلو خو د خدای په فضل سره قبایل خو اوس دي نه اوس خو سټلبلټي څه ده خو پښتانه خو په پاکستان کې ډېر زیات دي ته چې د بلوچستان پښتانه د خیبر پښتونخوا پښتانه او د زوړ قبایلي سیمې پښتانه او د ټول پاکستان لکه خصوصا کراچۍ او دا چې راجمع کې دا خو د پنجابیانو پسې په دویم نمبر په پاکستان کې غټ قوم دی دلته خو مطلب په وسایلو کې هم هغه رنګي سره سي دلته چې کوم دی په لکه د حکومت کې هغه رنګي سره سي داسې ډېرې مسلې نو دا زموږ نه حل کېدی نو هغې نه مونږ جرګه راغوسته او جرګه کې مونږ کوشش وکړو چې ټول مشران راشي د هر یو مطلب چې د ګوند او هغې مطلب خپله رای ورکړي او هغه خلک چې هغې خپل ګوند نه لري خو په پښتنو کې نمایندګي لري هغه خلک مونږ راغوستي دي او مونږ فیصله وکړو دا خوش قسمتي وه شیرینزاده صاحب ستا د ټول ملګري دا واوري چې پښتانه چې ته په جرګه کې په دومره غټه پیمانه متفق شوي نه دي مونږ مشترکه اعلامیه هم جاري کړه بیا مونږ خلکو سره دا خطره وه چې دا به اوس دې سره به څه کوو نو مونږ کنټینیوټي دپاره چې کوم دی د بلې جرګې اعلان هم وکړو چې افضل خاموش صاحب د هغې ذمهواري وشته مزدور کیسان مشر چې دی او هغه وی چې دا دویمه به زه کوم په هغې کې به مونږ کمیټي جوړوله او هغه کمیټي به چې کوم دی نو دا ډیمانډز به مخکې چې کوم دی نو پرسو کول خو د بد مرغانه او د بد قسمتانه زمونږ چې کوم دی کرونا داسې ځای ته راله چې مونږ په یو بل کې لکه یو بل ته کېناستې نه شو راجمع کېدی نه شو نو که خدای کړي خیري د دې وبا د ختمېدو سره دا کنټینیوټي به جاري وي او زمونږ دا جرګه چې کوم دی دا به سر دوباره کینی او د دې د امپلیمنټیشن لپاره به چې کوم دی بیا یو کمیټي ټاکي او په دې مطلب خبرو باندې به عمل کوي ډیره مننه میا صاحب وقار خان د عوامي نېشنل پارټۍ د سوات نه ایم پی ای وقار احمد خان ته په پروګرام کې هر کلی وایو خپل مشر نو د میا صاحب د پاره لکه مطلب دی چې زه خامخا پروګرام ته راځم نو ستاسو د پاره راغلی دی میا صاحب زه به خپل کوېسچن نه چې کوم دی هغه راټول کړم اخري کوېسچن اخري خو نه کوم خو لکه دې وخت اخري کوېسچن کوم هغه دا دی نو په دې مرګونو له اختیارات ورکوم ځکه چې دیم په انتظار د ماته ډېر کار کېږي چې دا ولې دی په مخه باندې دا سوالونه کوي دی پرون بهر ته وتی و ځکه د بهر په سټریټ کې وخت کړی دی موږ به په دې کار یو لاک ډاون نو نو میا صاحب تاسو دغه د امن د پاره هلې ځلې کوئ مذاکراتو باندې یقین ساتئ جرګه اوس د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو تاسو په کم نظر ګورئ او آیا دا به کامیاب شي دا به کم طرف ته رواني دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د دې نه زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان دوی فیسیلیټیټ کړي دي ځکه که پاکستان په دې کې دلچسپي نه شته نو دا مذاکرات به بیا ډېر مشکلاتو سره مخامخ وو تاسو ته په خپله پته چې هغه کوم خلکو چې مطلب مذاکرات کول نو د پاکستان په جیل کې دوی بیا رها کړ او هغه بیا هغلته لاړ او هغه بیا په مذاکراتو کې څه شته نو تاسو سوچ وکړئ چې د پاکستان په هغې څومره اثرات وو
نو دا ډېره ښه خبره چې دی فیسیلیټیټ کړ او مذاکرات چې کوم دی مطلب روان شو. مونږ به مخکې یو خبره کوله، اوس هم یو خبره کوو چې مذاکرات د فریقین په منځ کې کېږي، جرګه د فریقین منځ کې کېږي او په دې کې غټ فریق چې کوم دی نو هغه افغانستان دی، د افغانستان حکومت دی. مونږ ډېر وویل خو هغه ټایم چې هر څه مصلحت و خو د حکومت افغانستان په دې کې چې کوم دی نو نیغ په نیغه کېنناستو او تاسو به کتلي چې یکدم چې کله دا فیصله وشوه او د دې ترمنځ خبره وشوه نو اشرف غني صاحب یو بیان ورکړ چې د دوی دا 10,000 کسان چې د رهایی دپاره ورسره منلي د اختیار خو د امریکې نشته، دا خو زمونږ اختیار دی او زه چې ووایم نو دا به کېږي. نو هغه خبره خلکو ویږي نه ورانه شوه، خو قدرت ته وګوره چې هغه د مخکې نه لږه ښه په دې شوه چې د افغانستان حکومت او د هغه ځای مطلب چې د طالبانو مشرانو ای په شریکه یو بل کې مذاکرات شروع کړ او انټرا مطلب دا چې افغانستان مطلب ټاکس چې کوم سٹارټ شو نو د هغې مطلب دا د دې چونکې د دې مذاکراتو کنټینیوټي وه نو په هغه بنیاد هغې چې کوم دی یو بل ته هغه خلک پرېښه لکه تقریبا 3,500 کسان چې کوم دی نو طالبانو ته حکومت افغانستان پرېښی دي او تقریبا 15 کسان خاص کسان هغه طالبان چې کوم دی ګورنمنت افغانستان ته چې کوم دی ورکړي دي. نو دا د دې ترمنځ چې دا کله دا مطلب چې یو بل ته دا قیدیان ورکوي نو دې دوران کې جنګ هم نه کېږي لکه دا نیچرل سیز فایر وي. نو دا یو ډېره ښه خبره ده چې ورو د افغانستان ګوره د افغانستان وینې هلته تویږي او هغې ته مطلب شاباسي ورکول غواړي چې په دې دوران کې هغې الیکشن وکړو. په هغه الیکشن کې خلکو د دنیا ګوتې ووالې خو د هغې نه باوجود چې کوم دی د دې وینو د تویدو نه پس هم په هغې کې هغه حکومت جوړ شو او نن اشرف غني صاحب چې کوم دی نو هغه لکه ریکګنایز د هغه ځای مشر دی او هغه چې کوم دی نو مسلو حل کولو ته مخامخ دی. نو دا ټول کیس دی کې د افغانستان مطلب دی چې دا کوم سچویشن دی دی کې چې کوم د امریکې کردار دی په دې کې چې کوم دی د پاکستان کردار دی. مونږ خو هغه خلک یو چې مونږ په هر قیمت د افغانستان امن غواړو او د افغانستان امن چې کوم دی نو هغه زمونږ د دې ټولې منطقې د امن دپاره چې کوم دی لازم دی. لہذا اوس چې کوم دی نو دا کوششونه مطلب ډېر مطلب تیزول غواړي چې که دشمنان د مذاکراتو چې کوم نتایج روزي نو هغوی به ډسکرج کېږي نو هغوی به خامخا سازشونه کوي یو نه یو طریقه به خپلوي. نو اوس دې ته نظر پکار دی چې هغه سازشونه ناکام کو او خپل مطلب مزل ته مخ په وړاندې ګورو او خدای دې وکړي چې زمونږ د 500 کالو د 40 کالو د خونریزي دا بند شي او امن راشي او د هغې د امن په نتیجه کې په پاکستان کې امن راشي چې دا مونږ مطلب زرې او در په در خاورې په سر ګرځو چې دا خاص کر په دې دواړو منطقو کې پښتانه چې کوم دی زیات سفر شوي دي. نو خدای دې وکړي چې دا امن راشي او مونږ مذاکراتو ته ډېر په ښه نظر ګورو او خدای دې وکړي چې دا مذاکرات مطلب تر اخره پورې ورسي او کامیاب شي. زه د خپل طرفه خپل درون مشر او زمونږ خبره فخر پښتونخوا د زړه د تله هرکلی یم ما په لیټ راتلو بخښنه غواړم. اواز نه راځي تاسو وایئ خبره کوئ زه خپل درون مشر ته د زړه تاسو بیا لګیا وئ نو هغه اواز نه راځي. زړه د تله هرکلی یم او شکر دی چې میا صاحب مې ولیده د خیره سره او موږ زه فخر کوم په میا صاحب باندې او د بده مرغه د لاک ډاون ښکار شوی یم راغلی یم اواز هم نه راځي. سرجی میا صاحب تاسو ته سلام وای هرکلی درته وای او ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو یې ولیدئ او جان لالا وای زه د بدقسمتۍ د بده مرغه په انګلینډ کې سټک شوی دی په انګلینډ کې وتی دی په لندن مانچسټر کې نو انشاءالله دا میک بوم ته چې اواز به بیا ډایرکټ راځي خو په خیرالی ته مې ډېر زیات خوشحاله شو او وایي چې انشاءالله زر به ملاقات کوو که خیر انشاءالله که خدای کړي خیر اواز مې نه ورځي کینې ما به ورځي که نه خو د هغه اواز نه راځي خو خدای ته خوشحال لري او چې د دوی ډېرې قربانۍ په دهشتګردۍ کې ډېر سفر شوي دي
اوس د ځان ته خیال کوي هسې نه چې دا لږ ډېر د دهشتګردیانو بچ په کورونا کې ورته مسله پېښه نه شي نو مطلب ځان ته د خیال کوي او خدای دې چې کوم دی انشاءالله آمین آمین الله یو ژوندي ساته جي الله یو په عزت ساته زه د خپل طرف نه د سعودي عرب د ټولو مسافرو د طرف نه مې افتخار حسین صاحب ته او ام پی وقار صاحب ته ډاکټر خان ته شیرین زاده صاحب ته د کیمرې نه شاته چې زمونږ کوم ملګري ناستي ټولو ته بخیر علي او نن زمونږ دپاره د خوشحالۍ مقام دی چې زمونږ کتونکو ته هم پته ولګي زمونږ دوبۍ نه آواز راځي بخشیر علي خان صاحب وایي سرجي پته نشته دا وزرونه کنیکټ نو اوس ما د پته نشته زما خیر د وخت نه مشران یې خوښې پته نشته چې زما آواز درځي هغوی د ټولو مسافرو د طرف نه ته په خیرالی وي او ټول مسافر چې څومره په دنیا کې دي خاص کر په سعودي عرب کې دي نو هغه ټول تاسو ته په خیرالی وي او د هغوی د طرف نه د ډېرې نیکې هیلې ډېر احترامات سرجي موږ خو وایو موږ به پالیټکس نه کوو او د پالیټکس خبرې به نه کوو ځکه چې مرض دی کرونا ده او دا دی خو خبره چې د پښتو راشي نو خامخا بیا سرجي سکول دا خبره شروع کړن اوس په نظر تفوس وکړم چونکې زه خو د تحریک انصاف سره یم زما خو تحریک انصاف کې مراد سعید ډېر خوږ ملګری دی او ډېر نږدې د سکول د وکوالې او ملګرتیا خو بیا ډېره مخکې ځي تاسو ته پته خو چونکې په دې صوبه کې د هغو دا 8 کال 9 کال د روان دی دې نه مخکې 15 کاله تاسو حکومت کړی او په ډېرو خرابو حالاتو کې وکړی او په ډېرو دغه کې وکړی نو که موږ خپله صوبه والو نو موږ الحمدلله ټول پښتانه یو او زمون کاز هم دا دی چې موږ د پښتنو لپاره کار کوو د دې د فلاح بهبود لپاره کار کوو چې د دې د څونه ستونزې دي یا څونه کېږي اوس خو هم حکومت که د پی ټي آی دی په صوبه کې او د پښتنو حکومت دی ټول په زموږ صوبې کې چې دي پښتانه دي آیا ستاسو او د هغو دا ګیپ ولې راځي لکه اوس بي آر ټي ده بي آر ټي تقریبا د 8 کال نه کمپلیټ کېږي او ځینې پراجیکټ داسې وي چې هغه نه کمپلیټ کېږي په کار خو دا چې پراجیکټ باندې الاتور کار رواني یو شان کار کېږي چې زر تر زره کمپلیټ شي ځکه چې په اخره کې به پیدا پښتنو ته راځي خیبر پښتونخوا ته راځي نو زما خو خوښ دی چې 15 کاله یو پارټي تیری او 15 کاله بله تیری چې ښه کمپیټیشن چې یو وایي زه دومره کار کوم او بل وایي زه دومره کار کوم نو آیا ستاسو هغه کوارډینیشن وسته ستاسو انټرنلی د دې دوو پارټیانو میټینګونه کېږي یو بل ته هغه خپلې کمي ښیي چې یاره دا کار کول غواړي دا مخکې رسول غواړي او یا د دې دواړو پارټیانو دا دی چې راشه زه کار وکړم هغه کمیانې نه ښیم او دی پیل شي او نیکسټ الیکشن کې زما سکورینګ سی وایي زما به ته سوال پوه شوي بالکل داسې ده چې دا خو جمهوري خبره ده که ته فرض کړه د هرې پارټۍ سره تعلق لري دا ستا حق دی جی او داسې د هر بشر چې کوم دی نو حق دی چې څوک د چا سره مطلب کومې پارټۍ سره تعلق لري جی تا دلته چې د هر چا حکومت دی دا اوس مونږ جرګه راغوسته نو موږ په پی ټي آی راغوستې وه جی او د پی ټي آی نمایندګي هم پکې وه جی مونږ خو لکه ډیموکراټیک خلک یو زمونږ دې خبرې سره کار نشته دی جی اوس ته خپله یو مسلې ته لکه خیال لکه زما راوګرځو بالکل او دغه پکار ده پکار اوس د دې د شپږو میاشتو منصوبه 2 کالو ته رسي نو ته سوچ وکړه چې اخر لکه یو سړی به دم نه وایي چې دا ولې یا مثلا د یو 100 کروڑو منصوبه چې کوم دی هغه 100 اربو ته ورسېده بالکل بلکې کرب ته برابرېږي نو ته سوچ وکړه چې دا به هم څوک نه وایي اخر دا خو مخالفت نه دی دا خو نشاندهي ده نو سرجي حل ورته وښیئ که نه حل خو داسې دی چې موږ ورته هغه ټایم ویلو د بدقسمتۍ نه چې څوک چاته غوږ ږدي لکه د دې فیزیبیلیټي راپورټ نو دا په دنیا کې واحد مطلب منصوبه وي چې حکومت به جوړي او فیزیبیلیټي راپورټ بني نو چې فیزیبیلیټي راپورټ نه موږ ته چې تا دا راپورټ نه تیار کړو ته منصوبه جوړي پسې جوړي او څنګه جوړي لکه دا داسې خبره چې بنیاد نه او ته په دیوال خېږي نو د وې خېجوم نو چې هغه وې خېجوم نو حکومت خو هغه مونږ خو صرف کارو چې مونږ ته وایو هغه خبره راوته او خلک عدالت پورې لاړ چې بای بغیر فیزیبیلیټي راپورټ دا چې کوم دی تیار کړو دا ولی تیار کړ دا روانې کو
نو دوی سره جواب نو، افسرانو سره هم جواب نو، چونکې هغه د ایگزیکټیو پاور باندې شو. نو اوس مطلب یو وزیر اعلی که ډېر هم ښه شي خو په ټیکنیکل خبرو باندې خو هغه خلک پوهېږي چې کوم ټیکنیکل کار کوي که نه، نو هغوی ته غاړه غوږ نه ایښی. هغه ورته وایي چې زه درنه په 6 میاشتو کې غواړم او که یو سترګه هم جاړي او بله خاندېځئ او بس زما الیکشن را روان دی، هغې ته یې زر تر زره تیار کړئ او زه مطلب چې دا زه غواړم. تاسو خو دې منصوبې پورې پنجاب کې خندل او هغه مطلب دی کامیابی کې. اوس خلک کمپیریزن کوي چې ته دومره خبرې دې کولې او د 6 میاشتو په ځای د 5 کالو کې جوړه نه کړې شوه، خزانه دې چې په کوم دی تباه کړه او روزانه پکې نوی کار کوي. لکه داسې وایي دې کې ټرن نه کېږي نو دا اړخونه ولا وران کوي. نو خو فیزیبیلیټي راپورټ چې وی نو دا غلطي به نه وه که نه. ښه بیا چې چېرته یې بره خې جوړې نو چېرته یې لاندې خې جوړې دی. نو اوس چې کوم دی زموږ سړک تنګ شو، نو چې سړک تنګ شو نو دا خو دې دپاره جوړېدو چې سړک مطلب دی کیپیسټي کمه ده نو چې دا زیاته شي. نو چې تا دا شته سړک تنګ کړو نو که دا جوړ هم شي نو د دې د خلکو نه زړه نه به دعا نه خېږي، ځکه چې مشکل هغوی ته دایمي جوړ شو. نو دا داسې مشکل دی چې که دا د پی ټي آی نه، که دا نیشنل کړی وي، که دا پی ټي آی کړی وي، که دا پیپلز پارټي کړی او داسې کړي نو دا غلط کار دی. غلط کار دی هغه چې هر څوک کوي. لہذا په دې بنیاد باندې د پی ټي آی خو خوشقسمتي دا ده چې د دې هر څه چې کوم او هغه مطلب چې د نورو حکومتونو خو چې بلکه غلطي وشوه نو اسمان به وګړبېدو، نو سړي به وایي زلزله راغله او شی خطا شو. دلته خو شی خطا دی او یې ولا راټینګ کړی دی. نو د دې موقع نه پکې چې دوی فایده واخلي. دا لومبی ځل دی چې د دې حکومت خلاف فضا پوره جوړه شوه او د دې د خوا کېدو اوس هم په مطلب په فضا کې خبرې روانې دي. خو د هغې نه باوجود اسټبلشمنټ یو کوشش کوي چې دی وي، نو پکار چې د دې نه مطلب فایده واخلي. اوس دا کرونا چې راغلې ده نو دې په ډېره پرده اچولې ده. لکه ټولې سیاسي پارټیان ورته په کرونا باندې مطلب چې هغوی ورته چې بی مونږ د حکومت سره په دې کې ولاړ یو، دې کې مونږ سیاست نه کوو. دا یو بالکل یو چانس دی. بالکل ته سوچ وکړه چې عمران خان تر اوسه پورې یو پارټي اپوزیشن اجلاس او د پکې تقریر وکړو چې کله د اپوزیشن د لیډر نمبر رالو دی هغې نه لاړو. اوس په دې کورونې دوران کې نو د هغې د طرف نه خو مطلب چې داسې مطلب قدمونه نشته چې سړی لکه دغه وکړي. خو که دې دوران کې مطلب چې د پی ټي آی حکمرانان هغه هم لږ د عقل نه کار والي چې بای دا نن زموږ نمبر دی سبا به د بل نمبر وي. دې مسلو ته دا قومي مسلې دي. په قومي مسلو کې د هر چا احترام پکار دی. لکه نیب ته وګوره، نیب چې کوم دی دومره اکټیو دی چې په نوم یې سړی د اپوزیشن هغه پرې نه خو نن مطلب چې راپورټ راغلی دی او په راپورټ کې ویلې شوي دي چې په چینو کې او پوړو کې دا داخلي دي، نیب خاموش دی. نو اوس که سړی خبره نه کوي نو هم مطلب ښه نه ښکاري او چې خبره کوي نو تاسو وایي چې ګیندې خو اختلاف بر اختلاف کوي. نو هغه نیب زه به نیم چې دا نیب نه دی، دا صرف چې کوم دی د حکومت دپاره یو علیه کار دی او اپوزیشن دباوی. نو دا زما لکه ګوره دا خبره کول هم ډېر ګران کار دی چې سړی وایي چې دا نیب خواسې ګپ لګوي چې کوم سړی خبره کوي نو سبا د هغه نمبر وي. نو بالکل صحیح راکوي چې مونږ ته وایو چې د نیب دا کردار ښه نه دی، سبا به د بل نمبر وي د بل نمبر وي. نو دا مطلب چې په دې بنیاد ته دې ته خفه کېږه مه، چونکې مونږ اختلافي مسلو ته نه ځو. خو ستا د سوال بنیاد داسې و چې مونږ په دې وطن کې لکه د سیاست په بنیاد د هر چا عوامو خپله خوښه ده، هر څوک چې خوښوي دا د حق دی چې حکومت وکړي. خو کار به پښتنو له کوي که نه؟ ملک ته خو د صوبې دا وکړي دغه داسې ده چې دلته پښتانه دي. خو عمران خو په ټول پاکستان کې وزیر اعظم مطلب چې کوم ورته وزیر اعظم نه وایو او نان الکټډ ورته وایو، یا ورته مطلب چې لکه یو مطلب په زور راوستې وزیر اعظم وایو. موږ خو د خیر سلیکټ نه تاسو خو به ورته ټیک وایي. نو چې هغه ناست دی خو د ټول پاکستان دی که نه، هغه لپاره خو پښتانه، سندیان، بلوچیان، پنجابیان دا یو دي. نو د دې په بنیاد باندې او اسم حکمرانان له پکار دي چې هغه ټولو ته په یو نظر ګوري. د خدمت په بنیاد خبره چې چاته کوم ځای کې موقع ملاوي هلته خدمت کوي. صحیح مونږ ته هم موقع ملاوه
سره د دې چې سار او ماښام دهشتګردي وه او وینې تویدې مونږ هم وخت تېر کړی دی او نن پی ټي آی مطلب چې لکه اووم اتم کال دی نو بس ته د پی ټي آی او انصاف پتا خدای ته مطلب مخته او سرجي ورېږه پرېږده چې دا 3 کاله پوره شي سرجي پرېږده چې دا 3 کاله پوره شي بیا به پته ولګي چې څه کېږي خو دا خلک میسیجونه کوي وایي د سرجي نه د کرونا په حواله سره تپوس وکړئ نو سرجي ویټ ډو ریسپیکټ د سرجي یو خبره کوم ورېږه بخشیر علي خان یو مین نو دا الحمدلله یو غیر سیاسي دی میا صاحب تاسو ته وایو زموږ چې څومره ملګري څومره کتونکي دي انشاءالله دا پروګرام د کرونا وایرس په حواله سره او د دې سره د مسافر پیغام دی انشاءالله مسافر ډېر زیات انتظار کوي میا صاحب आवाज دې نه راځي بخشیر علي خان صاحب आवाज دې نه راځي ماو سرجي پرې دی زه یو دوه پوښتنه کوم سرجي د سیاست راواغوښتېدو تاسو زه ما لیدلی سرجي تاسو په هغې سختو حالاتو کې په 2009 کې تاسو رول ماډل وئ په 2007-8 کې یاره الحمدلله په تاسو کې نشته دا زه هم یم او دا هر پښتون وی الحمدلله تاسو ته چې کوم نقصان رسېدلی دی فاینانشلی خو پرېږدوه خو نور چې کوم دی هغه زه په دې ټایم کې نه ځم خو زه د دا یوه خبره کوم سرجي چې په دې ټایم کې زه یېرېږم چې هسې نه موږ ته د هغې نه زیات نقصان ناورسي او ټول پښتانه ستاسو پالوور دي په تاسو مین دي ستاسو خبره ګوري په سوات کې چې کوم صورتحال روان دی په 15 زره کسان په جنازو کې بازارونه اوپن لیکولاو شوي لکه اخترونه چې دي څوک د سره زمونږ پروفیشنل کسان هم ځینې دا کسان چې هغه ټریډیشنل خلک کوم پریکټس چې کوي کرونا مرونه نشته تاسو د خپلو پښتنو ته په دې ټایم کې د احتیاط په حواله سره څه وایئ سرجي صحابت دنیا یې واورئ بس ما خو شیرین زاده ورور رانه تپوسونه کړي ما خبرې کړي دي په کرونا باندې ممکن ده چې تاسو سره مطلب لینک نو د احتیاط په وجه سرجي دا اوس چې دا خلک ګرځي بالکل زه چې کوم دی ستاسو د دې خبرې سره متفق یم چې مونږ دا خبره هغه رنګ سیریس نه اخلو چې د دې څومره مطلب نقصانات دي او وبا مطلب چې وبا وای دی ته چې هغه بیا د انسان د کنټرول نه بار شي تر اوسه پورې خو خدای دا یو فضل کړی دی چې په مونږ باندې مطلب لکه دا علاج ډېر اسان دی چې ته لاسونه وینځې نو لاسونه خو مونږ مسلمانان خو هسې وینځو هر انسان وینځي خو مونږ مسلمانان خو د منځون دپاره 15 وخته خو وینځو نو خیر دی نو مطلب دی چې 15 سره یو 15 نور که نو لذلکه نو دا لاس وینځل ګینې مطلب ګران دی ځکه چې روټۍ ته هم وینځو مونږ خو چې روټۍ خورو هغې ته هم وینځو مطلب چې هر کار کوو د پښتنو کم سے کم دا عادت دی مونږ مطلب خپل لاسونه وینځو نو لاس وینځل څه بدیت نشته داسې غیرت نه دی چې ته خامخا سړي سره لاس میلاوې مطلب چې یو مشکل دی ته د لرې ځینه مطلب دغه کولی شي سلام کولی شي زموږ پښتانه خو هسې ښه چارې د لرې ځینه اواز کوي دا خو پکې دا نوره خبره چې سلام او مطلب چې بیا دا نورې خبرې زموږ خو ښه چارې دی او ښه چارې مطلب د لرې نه اواز دی بیا چې کوم دی نو ماسک باندې اوس دا دومره معمولي شی چې ګرې تا عرضي طور یو ماسک لګوري تا ته په دې باندې بدي ښکاري او ته وایې چې ګنې نه دا هنرتوب دی چې زه نه لګوم بیا د ټول نه غټه خبره دا ده چې ستا ته مطلب که تا ته وایرس ولګېدو نو دا خو ستا غلطي شوه خو ستا د کور والا څه غلطي ده چې ته به دا وایرس کور ته وړې ستا د بچو څه غلطي ده ستا د ښځې څه غلطي ده او بیا د هغې په وجه محلې څه غلطي کړې ده محلې ته به ځي او بیا به چې کوم دی نو داسې کلي ته ځي نو دا ته چې کوم غفلت کې نو دا ته د انسانیت قتل کې لکه یو ځان نه خرابې دا ټول انسانیت خرابې او دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې وبا راغلې ده د هغې احکامات شته دا صحابانو په وخت کې راغلې د هغې احکامات شته او کامن سنس خبره ده چې خدای پاک وایي چې ته د ځان حفاظت په تا فرض دی نو د لوی خدای ذات چې وایي چې ما تاله دا بشر درکړی دا وجود مې درکړی د دې حفاظت په تا فرض دی نو چې په فرایضو کې راځي او دلته یو وبا ده او د وبا نه زه ځان بچ کوم نو دا خو زه د خدای حکم منم او دا خو مطلب دی چې زه یو قسم ته مطلب دی دنیا ګټم آخرت ګټم او چې غفلت کوم نو دا زه خودکشي کوم خودکشي آرامه ده
او دا مطلب دی چې زه ځان ته قوم ته مطلب وطن ته انسانیت ته نقصان رسوم. زه په خصوصي توګه ټولو خلکو ته ویم خو د فارن ملګرو سره خو اول زه یو همدردي کوم چې په موږ وطن کې خو صرف کرونا ده. ته خو کورونې سره مسافر هم په مسافرۍ کې چې کوم دی نو غم نورم سیوا شي، مشکل نورم سیوا شي. مثلا زه په کلي کې ما روزګار بند شو خو زما کور ګاونډي او دا شیزونه شته. ستاسو په بار کې چې کوم دی د دې خبرو مطلب چې لکه داسې اسانتیاګانې نشته. نو زه د بار ملک اوسېدونکي ټولو خلکو ته او بیا په خصوصي توګه پښتنو ته چې هغه د پاکستان او افغانستان چې هغه ایستلي دي مزدوري او د کرونا په وجه هغه مزدوري په هغه بند شو، نو هغه خو مطلب بچي د سکول نه پاتې شو، په کور کې یو چې کوم دی یو مصیبت شو. نو په دې بنیاد باندې د مسافرو رونو ته مې ډېر خواست دی او ریکوست دی چې تاسو خو به د ځان ډېر خیال ځکه ساتئ چې تاسو یوازې تاسو نه، تاسو ته دلته خاندانونه په تمه دي. ته چې روزګار کې او پیسې ګټې، ته په صحت روغ نو دلته ستا مطلب چې دلته د چا خبره لکه په لکونو خلکو چې کوم دی نو ستاسو په د کارو مطلب روزګار باندې د هغې کار روان دی. نو که ته په ځان رحم نه کوې نو په دې قوم رحم وکړه، په دې خپلوانو رحم وکړه چې ته په بار ملک کې زه تاسو سره ډبل همدردي کوم. زه چې کوم دی نو ستا مسافرۍ ته چې کوم دی نو لکه د مشکل تم په دې نظر کې ګورم او دې دوران کې په مسافرو کې څومره خلک وفات شوي دي د کرونا، هسې وفات شوي دي خو د کرونا د وجې نه. په خصوصي توګه زه خو چونکې داسې علاقې سره یم چې زما د چراټ علاقه، د سلیخانې علاقه دا په دې لندن کې په خاص کر په برمنګم کې ډېر پراته دي. هلته نه یو دوه مړي راغلي دي د کرونې وایرس په وجه باندې. نو داسې به د هر چا مطلب سعودي عرب کې خلک دي، په دوبۍ کې خلک دي، په دنیا په ګوټ کې جاپان کې دي، امریکا کې دي، یو کې، دا ټول د دنیا په هر ګوټ کې چې دا هر ځای کې دي. نو ستا ګوره بیا دوه غمه یو بنده په خپل وطن مړ شي، خلک یې په سترګو وویني نو یو خبرې، خو چې په مسافرۍ کې مړ شي نو هغوی په خپل هم زړه چوي، خو دلته چې چا سره یې لیدلی نه نو هغه مطلب چې بیا ډېر په تکلیف کې. نو زه ستاسو د ټولو وروڼو ته خواستم کوم د ځان خیال هم ساتئ، خو که داسې غریب خلک درکې وي چې تاسو یې پیژنئ نو دا د ثواب وخت دی. که فرض که هغې ته څوک رسېدی نه شي او ستا ته خپل ملګري معلوم دي نو لږ ډېر په دې تکلیف کې ورته ځان ورسوئ. دا زه د بهرني ملګرو دپاره ویم. د پاکستان دننه ډېر وروڼو ته ویم چې خدای ته وګورئ، دا خبره سیریس واخلئ. دا ګوره که امریکا سره علاج نشته، برطانیې سره علاج نشته، چین چې کوم دی ډېر په مشکله ځان کنټرول کو، جاپان سره علاج نشته، ایټلي سره علاج نشته، نو خدای دې نه کړي پاکستان کې دا بې کابو شو نو دلته خو زمونږ مطلب چې د وړو مرضونو علاج نشته، نو د وبا علاج به کوم ځای کې؟ نو دا یو احتیاطي علاج دی. زه د پاکستان دننه ټولو اوسېدونکو ته یم او په خصوصي توګه پښتنو وروڼو ته یم چې خدای ته وګورئ، سیریس یې واخلئ، ځان بچ کړئ او کام بچ کړئ. میا صاحب چونکې د مسافرو خبره ده، مسافر تاسو ته سلامونه هم ډېر ته وایي، په خیرانه ته هم وایي، خو هغه دا وایي چې موږ ته په سعودي عرب کې او په خلیج ممالک کې او په دیگر ممالک کې موږ ته ډېر مشکلات دي، موږ خپل وطن ته واپس لغواړو. موږ سره مطلب دا دی دلته کې قلت دی، په خپلو دیرو کې بندیوان پراته یو، وتی نه شو، او که وزونو 10,000 مطلب د جرمانه ریاله مطلب پاکستان د 15 لک روپۍ جوړېږي. نو موږ ته ډېر مشکلات دي. نو هغه وایي چې تاسو د خپل پارټۍ په سطح باندې زمونږ د اواز چوت کوي، په حکومت باندې دباو واچوئ، مطلب دا دی موږ ته جازونه اسټارټ شي او زمونږ دا مسلې حل شي. چونکې موږ دلته کې په کور کې هم چې څه به یې وګټل ناخوره، مطلب دا دی هغه را باندې بند شو، په دیرو کې موږ بندیوان شو، او په کور کې راله پاسپورټ چې کوم دی هغې باندې هم موږ له څوک نه راکوي چې پاسپورټ ولې آلرډي حکومت ایستې دي. نو هغه ستاسو نه دا مطالبه کوي چې تاسو د پارټۍ په بیس، د پارټۍ په سطح باندې
زمونږ د مسافرو اواز چوت کوي او په حکومت ته دباو واچوي چې پاسپورټونه چې چا سره دي کوم چې مستحق کسان د هغو نومونه د مو واچولی شي او فلایټونه دې سټارټ شي کوم چې مطلب دی په سعودي عرب کې دي په خلیج ممالک دونو کې کوم کې زمونږ خلک خطه د مسافر هغه دا وایي چې یاره میا صاحب دې د پارټۍ په سطح باندې زمونږ اواز چوت کړي په سر سترګو زه خو تاسو سره چې لګیا یم نو زه غریب مې افتخار زه د پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري نو د دې په بنیاد زه چې خبره کوم مونږ بالکل ستاسو دې خبرې سره متفق یو او د دې سره یو تړلې خبره زه کوم دا ټول مشکل خو تاسو بیان کو خو د دې د خاص کر د پی ای ته زه دا خبره کوم چې هغه اول خو د دې فلایټونه نشته د پی ای ټول تنظیم ډېر ګډوډ دی او بیا چې کوم خلکو ریټرن ټیکټونه اخیستي تللي دي دوران کې نو څه وایي چې دا ریټرن ټیکټ د کار نه کوي د سره به بل ټیکټ اخلي نو هغه د پاکستان په پیسو کې شته دي نو چې هغه په سعودي کې دی یا په لندن کې دی یا په څه کې نو هغه بیا مطلب چې په ریالونو کې او په ډالرو کې او په پونډونو کې اخلي نو دا مطلب د دې وخت کې پی ای ګټې ته کینی ټول دنیا چې کوم دی د انساني همدردۍ په بنیاد خلک سپورټ کوي او دا دومره پیسې چې کوم دی آی ایم اف دلته پیسې ورکړي امریکې مطلب پیسې ورکړي دا د دنیا چړ دی راټول کو نو دا خو د دې لپاره چې د کرونا نه کم خلک افیکټ شوي دا د هغې دي نو چې دا د مرګ نه بهر دي نو دا خو د کورونې په وجه باندې مطلب چې دغلته نښتي دي نو پکار چې پی ای ای خصوصي فلایټ څوکي او حکومت د دې خرچه برداشت کړي په ځای د دې چې ته د مسافرو سره پیسې هم نشته او هغه چې د ټیکټ کوم قیمت دی د هغې نه ونه مطلب په څو چنده زیاته خلي نو دا خو فیسیلیټي مطلب نه شوه دا خو هغې ته یو مشکل شو دا زما په علم کې راغلی نو ځکه ما دا خبره وکړه باقي بالکل د پاکستان حکومت نه پکاري چې په ایمرجنسي بنیادونو باندې داسې کار ضرور وکړي چې دا کم تعداد اوس دی مقرر کړی دی دا هم کم دی د هر ملک نه چې کوم دی فلایټونه هم نشته پی ای ای دی پاکستان دی د نورو ملکونو سره مطلب کنټریکټ وکړي او د نورو جهازونو په حساب باندې چې کوم دی نو هغې سره یو خبره وکړي چې که فرض که پی ای ای سره جهازونه کمي نو د بل نورو ایجنسونه دی والي یا د پاکستان دننه چې کوم نور جهازونه کار کوي هغه د حکومت چې کوم دی هایر کړي او زر تر زره د وطن نه بهر خلک دا خپل وطن ته راوستل دي او د یو طریقه ده ټسټونه ولا وکړه او که څوک مطلب دی چې پازیټیو هغه ایثار کړي چې کوم نیګیټیو کورته پرېږده دا خو څه دا ګران کار نه دی او زما یقین دی چې زمونږ مسافر وروڼه به هم کوآپریشن کوي دا خو که حکومت کوي نو دا زمونږ دپاره کوي پکار چې مونږ ټسټ ته غاړه کېږدو که هغه وایي چې هسپتال ته چې هسپتال ته لاړ شو که یو سړی وایي چې پازیټیو راغلی دی نو یاره نه ده پکار دا خو داسې لکه زکام ټوخې د دې علاج شته خو که ته علاج ته غاړه کېږدي او ته ځان پټې نه او ته د هسپتال نه پټېږي نو خدای شته چې په ډسپرین باندې هم علاج کېږي چې اړخته شي او مطلب دی ګرمې اوبه استعمالي او دغه ډسپرین او دا خوري دا علاج دی لهذا زه حکومت ته وایم چې تاسو د فارن ملکونو دپاره چې څومره زموږ مسافر وروڼه دي واقعي چې هغې ته مشکل شته چې کم خل راتلل غواړي چې دا فیسیلیټیټ کړي او چې څومره هم راځي نو خو دلته دې ول انتظام وکړي ټسټ او د ټسټ نه پس پازیټیو به یې څارئ نیګیټیو به پرېږدي دې کې خو مطلب څه مشکل نشته مونږ عوامي نیشنل پارټي بالکل د دې ملګرتیا کوو او دا یو خبره ضرور کوو که د کم سړي کرونا دی او هلته هغه دې راځي نه هغه دې ځکه نه راځي چې هغه ته خپله تکلیف دی سفر چې کې نو دا ته غفلت کې دې دوران کې دا مطلب یو ځل چې دا پیپړو ته کوشي بیا د دې علاج بیا ګران دی مطلب چې تاسو چې د چا دی نو دا دې حکم دی چې په وبا کې به مطلب چې بیا د ځای نه خوځې نه مطلب چې دا کوم احکامات کې نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مو چې وبا راشي نو بیا به د یو ځای نه بل ځای ته په دې شکل کې نه ځي چې تا له وبا خوره شي او نه به بل سړی تا ته راځي چې هغه ته یا وبا ولګي یا وبا راوړي لکه هماغه د کرنټینا والا خبره ده چې هر سړی به مطلب دی چې دغه ته ځي ایسولیشن ته ځي نو که د چاوي نو هغه دې په خپله په ځان رحم وکړي او هغه دې هلته علاج وکړي چې د چاني نو هغه دې مطلب دغه رنګ مطلب حکومت پاکستان راولي او دلته دې چې کوم دی نو په تنهایی کې کېږي او چې د چا وي نو هغه دې مطلب دی چې علاج وکړي او چې د چاني کور ته دې پرېږدي ډېره اسانه فارموله ده او خدای دې وکړي چې مونږ
مطلب دی په دې کې کامیاب شو. خو بالکل موږ د وطن نه چې څومره بهر دي نو موږ د خپلو ملګرو سره په دې کې تړلي یو او د هغې غم کې موږ برابر شریک یو. ما دا خبره کوله چې څوک په دې کې مړه دي د هغې د مرګ مطلب چې کله واحدین دي د هغې په غم کې شریک یو. کوم چې دې کې بیماران دي خدای دې ونه صحت ورکړي او کوم روغ دي نو خدای د دې نه بچ کړي او خدای ته به سوال کوي چې خدای د دې وبا نه ټول انسانیت چې کوم دی نو بچ کړي او د هغې وبا ختمه کړي. بالکل ټیک میا صاحب یو جهان مننه ډیر زیات مشکور یم ټایم دی راکو یو غنټه دی پوره ټایم راکو نو زه ډیر زیات مشکور یم مسافرم خوشاله پښتانم خوشاله پاکستانم خوشاله لر او بر دواړه خوشاله او ډیر خپل خبرې دی وکړي جامع خبرې دی وکړي او زمو سره بل محمد اسحاق می هم راغله دی نو مطلب زستانه زه به بیا بل بیا سیب لور کو او مطلب دا تعالی بدل کو اجازه ته ځکه چې نا وخت ډیره مننه دي او ډیره زیاته شکریا دي. الله حافظ. ټول منګرو ته چې چا سره خبرې شي وي او چا سره نه دي شي د چا आवाज راغلی او چا نه راغلی ټول له خدای مل شي او ټول د خدای خوشاله لري او وکړه خدای دې محفوظ لره تر هغې وراله چې تر څو دا وبا ختمه شي ان شاء الله ان شاء الله. صحیح